زمونږ دا کارونه خراب شو د پنځه کاله که څوک نه دی راغلي خبرې دی نه مو له جلسه کړې وه نه مو داسې ویلي وو شهزاده ورته وویل چې یاره زمونږ دغه شان د بجلۍ مسله ده نو الله دې عزت وکړي الله دې کامیاب کړي مونږ دی 400 فوټ تار راوړو اوس باقي نور هم لږ شان کمی کوي انشاءالله د دوی نه زمونږ امید دی چې انشاءالله مونږ به دا نور هم پوره کوي ځکه د غریب په مرسته باندې غمخوار سړی دا غریب سړی دی غمخوار سړی دی دا کوم چې خانیزم شروع دی دوی په قول او فعل کې تضاد دی دلته به د خبرو کې دلته به د سم نه یم خو چې کوم سړي باندې غریبي تېره شي د غریبۍ نه مالداره شي هغه ته خپل کسان ته معلومې شي د غریبۍ چې څومره سختی ده هغه رښتیني حالاتو ته معلوم وي انشاءالله العزیز زمونږ د ټولې محلې زمونږ ښه په اتفاق سره اوستی دی او د خیره زمونږ به دا سړی کامیابوو چونکې دا یو مذهبي پارټي ده یو سیاسي پارټي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې هر څه کې ځان قربان کړی دی چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام د ناموس خبر راغلی ده نو د ټولو پارټو نه هټ کر تحریک لبیک والا اقتدار شي زما محترم او عزتمندو چې زمونږ څنګه شورا الیکشن سلو کې امداد به سره وکړو انشاءالله موږ تاسو اوس هم شکر گزار یو بیا هم شکر گزار یو د الیکشن نه پس هم شکر گزار یو انشاءالله العزیز دوی راغلي دي موږ د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې زمونږ غوندې د غریبانو خلکو سره مرسته وکړه او هغوی ته یې لبیک ویلو چې زه به درځم الله دې د دوی په مال حال برکت واچوي الله دې پیر صاحب د خیر عمر ته ډېره خوشحالو دپاره ورکړي زه علی خان شیرباو صاحب درخواست کوم چې هغوی راسي او خپل کلام وفرمایي بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شاعر وی پریکړه خدا د غجبه پچاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي دا دلته کې ناس ملګري دا زه خپل رونه ګڼم خپل ځان یې ګڼم چې دا خپل وخت یې ګنټه نیمه خراب کو دلته کې کېناستل موږ سره احساس دی او احساس دغه دی چې کباړو مغستې دی ګیام خرڅه کړې ده ایسکریمو ګاډي م چلولي دي او په دې کوڅو کې ګرځېدلي وو نو د غریب را سره احساس یې ما ته خلک وي جلسې درله کوم دې شهزاده ما ته ډېرې پیرې وي خو ما ورته شهزاده نه بس محله ما سره ولاړه ده نه چاته په ګوته کومه نه چا سره اچومه نه چا سره مخامخ کومه او نه دوار پیدا کومه دا سیاسیان راځي زموږ دې کوڅو ته 15 کاله پس زموږ سره وعدې کوي او بیا 15 کاله پس وینو نو خبره چې تاسو مر چاته ښه کوئ خو چې کله دغه ځای ته لاړ شئ نه هغه ځای کې به یې ته او به الله وي بله به د کرین نه ښیي ملګرو سوشل ورکر داسې یو انسان وي زه صحافي یم او بیا هغې نه پس سوشل ورکر چې ما د اختر ورځ کور کې نه ده تېره کړې ما روجا ما ګرمي ما یخني دا ما په دفترو کې تېره کړې ده د اختر ورځ به وه د قربانۍ غوښې به وې وره به مې ورته ښودلې وه بېغمه به خلکو مبارکۍ کولې زه به ناست وم چې یو کونډه یتیم به راځي او زما نه به غوښه وړي نو ما سره احساس دی او دا د سره واده کوم خو اوس هم په غلطه یم په دې سوچ کې یم چې یاره دنیادارۍ له لګیم نو خدای مې د نن نه د دنیا نه واخلي چې د الله نه نه پټېږي د انسان دی د سره پټوم نو خو تاسو له مې څه کړي دي نو په چا مې احسان نشته دی ځکه چې بره د الله کیمره لګېدلې وه الله پاک لیدل او الله ته غاړه ازادو خو سیاست ته ولې روتلو زه همیشه دا خبره کوم ما په نن ورځ باندې د الیکشن ورځو کې 30-40 هزار روپۍ ورځ ګټله خو دلته مې تاسو کلي ته راولئ هلته مې بل کلیواله راولي دلته دا مسله اوبه څښا دي تعلیم نشته د پاکستان د جوړېدو نه پس په دې علاقه کې سکول نشته دا سوچ وکړه دې خلکو سره چا ښېګړه وکړه په دې علاقه کې سکول نشته د دې ځای بچیان زه پرون د حسنخیلو ته تلم هغه ماشومانو خلچې مې ولیده کپړې پیزار نه وي او پرنسپل ته مې راشه او پرون مې ورله ماشومان له کپړې سویټرې دار څه ورکړل دومره خوشحاله و ماشومانو خلچې مې ولیده نو دا مسلې دې خلکو خلکولې نه نو ما یې راشه
د میدان ته روزه تاسو به جلسې هم ډېرې وینئ بینر او فلیکسونه به هم وینئ خو انشاءالله وزم به تې او د ستاسو په زور به تې وزم د دې غریبانانو داسې زور دی دا و ډېر قیمتي څیز دی په تاسو مې د خپل ځان نه زیات اعتماد دی پیر صاحب خو ډېرې تفصیلي خبرې وکړه کوزه کې سمندر بند که خو زمونږ علما چې کوم دی ابه د الله د کتاب خبرې کوي نو هغه وایي چې زه دې خوا دې خوا لاړ شم ګناهګارېږم نور به لګیا وي څنګه چې هغوی د مذهب خبره وکړله نور هم د اسلام په نوم باندې راغلی دي که نه اسلام راولي په دې ملک کې هم لیده چېرته چلته اسلام آباد ته ورسي نو بدل شي د چا ملګرتیا وکړي هلته کې خر شي واحد تحریک لبیک دی ما دا پارټي ولې خوښه کړه ما دا شعر وي دا شعر دی پارټۍ سره زیږي نو ځکه مې دا پارټي خوښه کړه جندي نوم هم په فیسبوک نشي لیکلی د ریاست موږ سره دا نه زیاتې کړی دی خو نن د دې بیانیه مخلصه ده دې کې فریب نشته دوکه پکې نشته او دنیادارۍ نه هم لګیا خو چارالیه ووټ هم رانه که نو ضمیر مې خوشحاله دی چې د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په نوم باندې وټلم د محمد امین باباجي صاحب په نوم باندې وټلم د حاجي آباد شریف په نوم باندې وټخلم هغه ستره هستي چې زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده او رسول په یې قدمونه دومره خواره نه چې هغه په هغه مدینه کې و هلته ګرځي خپې بلېختې او بیا حضور پاک صلی الله علیه و وسلم خوب کې راځي او ویښته مبارک هغه ته میلاویږي او هر کال یې ورس کېږي دا مشران به حاجي آباد شریف ته تللي وي دا مې د سره واده ده چې د دې کرندانو کې ډېرې تیرې دي دا کم قام سره چې زیاتی دي خانانو کړي دي نو دا مونډان مې پې دلې وباسم نن په تاڼه تاثیر کې چا نه یارېږم نه د خان نه نه د بدماش نه نه د قبضه مافیا نه نه د سودخور نه نه د اسپروش نه خو موږ د شرافت سیاست کوو نه را سره ټوپک پینې نه به را سره خل کوي خو نه د چې احسان اخلمه د دا سیاستدانان چې دا کامیاب شي نو په درته دوی بیا د مشر نه تپوس کوي چېرې نورآباد دی یا پلانکي خو پکې په پي ټي آی کې دی دا بل پکې په نیشنل کې دی دا بل پکې په جمعیت کې دی دا بل پکې په جماعت اسلامي کې دی دا بل پکې په پیپل پارټۍ کې دی د دې اکثریت پکې زیات دی په دې محله کې کار وکړو که نه علب خان شرپو وایي تحریک لبیک وایي علامه ډاکټر محمد شفیق صاحب وایي چې د انسانیت خدمت پکار دی پارټۍ په خپل ځای او زه په سوشل ورک کې ما ته خو دا پته نشته که نه چې دا د کومې پارټۍ دی خو چې کومه زنانه کونډه رونډه را لاغلې ده الحمدلله تاسو خو ګواه خو په دې حلقه کې ما شپېته کورونو چابیانې خلکو له ورکړي دي زه یې وسیله جوړ شوی شپېته کورونه خلکو خو دا ټول سیاستدانان د 400 چیلنج کوم چې زه عمره خدمت ته ما ته وښیي چا راته ټرانسفارمر ولګو پټۍ یې ورله خرڅ کړه دوکان یې ورله خرڅ کړه چا راله لار جوړه کړه د جیب یې وروړې ده دا ستاسو وخت دی ګیس بجلي دا ستاسو وخت دی دلته د بجلۍ په مټ کې کار نه کېږي ستاسو تارونه پوسیده دي ولې کمیشن پکې نشته دا بدله شل پیرې بدله کړو د ګیس په مټ کې خو تاسو له کار نه کوي کمیشن پکې نشته په لارو کوڅو کې کمیشن دی ځکه دې کار ته کوي نو ملګرو د دې ځای نه چې تاسو وځئ د علب خان شیرپو خپل بچي وګڼئ خپل رور وګڼئ زما ګریوان ته ملا ډېر په اسانه را رسي تا خو رانه ویستی شئ د خانانو د دوجرو نه نور محتاجو نه بچ کومه چې تاسو ټلیفون کوئ او دلته چې دا کومه کمیټي جوړه شوې ده او دوی ته دلته حاضرېږم دوی ته دلته حاضرېږم نو ورته ناست یم او ما ته وایي چې علب خان دا کار دی انشاءالله یو کار کې به مرانه نه پس نه راځئ ګوره جي دا پنډونه دی خلکو له راځي کم ایم پی ای مې ما ته وښه چې الیکشن وکړو په کروڑۍ روپۍ لګولې او هغه هغې نه پس بیا غریب شو د هغې نه ورپسې ښه مالدار شي دا مې در سره واده ده ما خو قدم یې ښودلی دی په غریبۍ کې ډېر پرشر مې برداشت کړی تاسو په دې خپل چم ګاونډ کې وینئ چې دوه پړیقه خلک شته منافقین شته دغې خلکو نه چې کمدنو پیسې خوري په دې کلو کې په دې علاقو کې دلالان پیدا شوي دي د ستاسو په سر پیسې واخلي او ووټ مې په دونه واغسته تاسو له په دغه شپه 500,000 روپۍ درکړي د 15 کالو لپاره موږ خپل ضمیر خرڅ کړو ځان ګاڼه کړو خو بیا ګیس نه وي بجلي نه وي لا اوبه خرابې وي نو ستاسو پکې حق نشته
نو البره خو د الله کیمره لګېدلې زه ولې خپل ضمیر خرڅوم ها خو زما نه ورته ښه کینډیډیټ مخې ته راځي بالکل ورله ووټ ورکړئ